بعض ضروری خبره د روزه متعلق عرض کول دي. کتا سو خیالو کوي ډیر خلق په دې روزه کې دکانونو ته داس پیلنی هم قصدن کوي او سړی دکان ترانه نه باسي او لګیو کیو ناست خلق سپګمو ته دا لګی نه نوته د سرم روزه مات. بل خبره دا چې کوي سړی استنجا کوي. استنجا لفظ به پیژنې د لوی او د سماتی زی وینځلو ته استنجا وای. نو کسړې استنجا کوي نو هم بم چروجه نوي نو بیا با کلاو کینی. علما لیکي چې پروجه کې با سړې چې استنجا کوي نو کلاو بن کینی ځکه چې کلان دینه هم او بدن نه لاړې نو هغه سره روزه ماتي. بل عام طور باندې روزه کې سړی ته د غوګونو یا د پوزې یا د سترګو تکلیف شروع شي نو پروژه کې که غوګونو کې چا دوايي واچوله دې سره هم روزه ماته شي یا په سپېګمو کې هغه سپری وکړه دې سره هم روزه ماته شي. داغه وجه دا ده چې دو ځایونو ته چې ایصال د سیروش دو ځایونو ته یو د خېټې چې کومه معده ده او یو د دماغو چې کومه معده ده نو معده په انسان کې دو دي. یو جوف د دماغ ده او یو جوف د بطن ده. یو معده د دماغو ده او یو معده د خېټې ده. نو د دماغو معده ته هم چې کوم شی ورورسي روزه ماته شي او د خېټې معده ته هم چې کوم شی ورورسي روزه ماته شي. د غوګونو د دوايي تعلق د هغه معده د دماغو سره ده او د پوزې تعلق چې ده هغه معده د دماغ سره ده د سره روزه ماته شي. اما کسترګې د چا خوږيږي او پسترګو کې د ورځې دوايي واچولا مسلک حنفي دا ده چې په دې روزه نه مات. علما لیکي چې اگر کا هغه اثر چې کومه دوايي پسترګو کې سړی واچي او هغه اثر په حل محسوسم کینو تا هم روزه په نه ماتي. بنا برا د امام مالک رحمت الله علیه مذهب دا ده چې پروژه کې بس سترګو کې دارو نه اچي ځکه د سترګو تعلق هم د حلق سره ده هغه سره چې تیر شي بیا روزه په ماتيږي. دا د امام مالک رحمت الله علیه مذهب. اما د نورو ائمه او مذهب خاص طور د امام ابو حنیفه هغه سترګو کې دارو اچولو سره روزه نه ماتي. د دې وجنه دې سيزونو کې عزیزانو ډېر زیات احتیاط. بل یو اهمه خبره بلاله اهمه خبره دا ده چې په رمضان کې که یو سړی خپل بیبي سره جما وکړه د شپې او بیا سحر سبا نه پس هغه لمبېده نو په غسل کې 3 سیزه فرض دي. څو کم دی ویلې شي په غسل کې 3 سیزه فرض دي. یو پوزه کې اوبا چول هغه بل لګ غوند راخکل چې دې زینو پورې راورس. داغه وجه درته علمی وجه وای. وان کنتم جنبا فطهروا صيغه د مبالغه راغله ده. صيغه د مبالغه تقاضا دا کوي. الله وی ک تاسو په جنابت کې شوي نو فطهروا تاسو حتی الامکان ځان پاک کوي. مبالغه وکوي په پاکوالی کې. نو مبالغه دا معنا چې کم زیت او برسیدل ممکن دی په بدن کې هغه زیت تبا په ټول بدن کې وبرسه. نو پوزتا او با چول چې دی لګ بهرا کاږي چې تر دې زوینو پورې راشي. بل خله کې بغړغړې کې خله به د وبوډه کې بیا با غړ 3 ځل بدا کار کې پوزا خلا او ټول بدن لمدول دا 3 فرض دی په غسل کې. اوس تو وایا کې او سړی جنابت او سحر لامبي کپوزه کې وبرا کېم تیریږي او کخله کې غړغړې کېم تیریږي. اوس بس چل کوي وای ماما ها ما خام ته چا ویلو ما خام به بیا ولامبي کنه خبره دی وکړه نه دغه کېږي ولی یریګه ما اوس ورځ خو کدا پوزه کې وبرا کېږي نو عموم چې ده تیریږي روزه ماتيږي کخله کې غړغړې کې هم تیریږي. ما خام نورسته بولم بیا خبره ښه کړي تر ما خامه پورې بده په غسل کې منځ بټکه نه کوي. اسوم سوچ کو
او تجھے کیا سناؤں میں دل ربا. یو معشوقی عاشق نه تپوس وکړو سال دے وے اگر تل تجھے کیا سناؤں میں دل ربا, تیرے سامنے میرا حال ہے, تیرے ہی اشارے کی بات ہے اور میری زندگی کا سا, تجھے کیا سناؤں میں دل ربا. خدای بندگانو دے قوم ته بسړ تاسو دومره اندازه ولګوئ. روجه دا هغه خبرې دي چې زه تاسو ته کوم, دا په تاسو ټولو فرض دي زده کول, او روزمره دا کار تاسو سره کیږي. خیر دی کې 95% 80-90% خزو والا یې توقعات کیږي در سره, او تاسو بس کوئ. تاسو خیال عزیزانو آسان علاج پوزه کې وبچي واچه راکا غما پوزه کې بوبو واچه او لمدا ګوته با چې کمزه پورې تلش و پوزه کې نو نه به بس بعد پوزه استنشاق اوش درې ځله بداس چلو کې خلبه د اوبو نه ډکه کې په پېشمنی کې هو که خیالو کې سړی روټای جوخري اوبو خسکی کنه کنس کی تاسو چل کوي او بس کوي کنه کوبنس کی چای خسکی کنه شنه یا تو علماء لیکي چې د ورځې د غړغړې بیا نه کوي, دا پېشمنی کې چې کومي اوبس کلی دی قائم مقام د غړغړو شوي. ما به خبره پوه شو هغه د پېشمنی چې د سکري دي قائم مقام د غړغړو شوي, او پوزه کې به وب خالی واچه او لمدا ګوته بدرې ځل پوزه کې وای او نور ټول بدن بلون کې هغه خرو جماعتي سره تعلق نشته, بس غسل نه وته. تاسو خیال لرئ. نو عزیزانو عرض میں داو چې څنګه منز فرض ده, داسې ضروريات د منز داس د کول فرض دي. څنګه چې روزه فرض ده داسې ضروريات د روزه فرض دي. څنګه چې حج فرض ده داسې ضروريات د حج فرض دي. څنګه چې زکات فرض ده داسې ضروريات د زکات فرض دي. څنګه چې کلمه فرض ده دغه سي ضروريات د کلمې فرض. دا روجه ده ما 13 جمعه کړو چې ګورای واوري او بیا واوري. کدا روجه تاسو درجه د قبول تر رسول غواړي